أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله رو بلے هاغه څوک چې تاسو پې ګمان کوئ ما سوا د الله نه د اختیار لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض اس اختیار نشته د اغي د یو معمولی ذرې هم په اسمانونو کې او نه په ځمکه کې وما لهم فیهما من شرک او نه پکې عیسی شته وما له منهم من ظهیر او نه په دې باندې غلبه مونتی شي ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له او نفع نشي ورکول شفارس د اچا پنیز د الله خو چې الله ورته اجازه وکړي حتى اذا فزع عن قلوبهم تردې چې د دې د زړونو نه به یره لړ شي قالو نو بیا به وایي ماذا دا سو شو او دا څه حکم نازل شو قال ربکم فرشتو یې ورته وایي هر څنګه چې نازل شو خو د رب نه نازل شو قالوا الحق هغوی وایي حق خبره یې کړې ده وهو العلي الکبیر الله لوی ذات دی او لوی شان والا دی قل حضور وتوایا من يرزقكم من السماوات والارض تاسو له څوک روزي درکوي د اسمانونو او د ځمکې نه قل الله وبوي الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين نوای وته بشکا پما او پتاسو کی سوق پسم لار دی او سوق بیلار دی قل حضور اوایا وتا لا تسألون عما اجرمنا ما خستا سنا تپوس ندی کړي د حصے د صبرخه د ستنخه ولا نسأل عما تعملون او نز تپوس کوم د عمل ستاسو قل حضور وتوایا یجمع بیننا ربنا منگا برا جمع کی رب زمنگا ثم یفتح بیننا بالحق بیا بزمنگا رب پیسلو کی حقا وهو الفتاح العلیم او اغخ کل پیسل کون کے او پویا دے اللہ پاکوی پیغمبر علیہ السلام دا اوس چې کوم منگا رکو شروع کړو دا اخیری د رکو تر صورت تر اخیره پوری دا دولس زایه چې کم دی نو قل راغلی دی په دې رکو کې او زایه قل راغلی دی نو دیتا د تفاسیرو په زبان کې قلحا وي دا هغه رکوګانې دي چې دیتا قلحا وي الله وي د دینه تپوس وکړه ووایه ورته د دینه تپوس وکړه یو سړی چې هغه ته په خپله خوله باندې ګواه کي چې ته ورته ته داسې ووایه ته داسې ووایه داسې کېږي ته داسې ووایه د هغه نه باقاعده بیان والی الله پاک د دینه بیانوي دا خبره پې الله صرف نه کړي الله وي دې ته ووایه داسې کولی شي داسې کېږي داسې به وکړې نو دا هغه صورتونه دي چې خاص د توحید ذکر دی پې خو دا چې کوم دی نو بیان په تسلیم باندې چې کوم دی نو د هغې نه اخیستی شوی دی چې هغې په خوله باندې ووایي په زبان قال سره ووایي الله وی حضور قل ادعوا الذین وایا هغه کسانو ته چې وغواړي یا چې غواړي قل حضور وایا ادعوا الذین چې وغواړي هغه کسان زعمتم هغه څوک چې دی پې ګمان د من دون الله ما سوا د الله نه څه دې نه وغواړي روي بلی تپوس دې نه وکړي د امداد سوال دې نه وکړي نو دې ته به پته ولګي چې لا یملکون مثقال ذرة فی السماوات ولا فی الارض د هغې خو د یو ذرې اختیار هم نشته نه په ځمکه کې او نه په اسمان کې وما لهم فیهما من شرک نه پکې عیسی شته اختیار دې ته وایي چې د هغې د بل حکم هغه ماتولی شي وي ټوکولی شي او عیسی دې ته وایي چې هغې پکې یو ځان له برخه یي اگر که هغې پکې حکم نشي کولی خو د هغې پکې عیسیداري الله وایي نه پکې اختیار شته او نه پکې عیسی شته هېڅ هم پکې نشته لالاګان دي وما لهم منهم من ظهیر او نه پې غلبه شته چې ویلي الله وایي نه مې وله اختیار ورکړی دی نه مې وله برخه ورکړې ده او نه مې وله دا طاقت ورکړی دی چې زما نه غواړي دنیا کې خو څه خلک داسي چې د هغې په یو څیز باندې اختیاري برخه یې پکې او چې دا دواړه یې نه وي نو بدماشاني لکه د امریکې په شان دی چې هغه چې کوم دی نو هر یو ملک ته وایي ستا دا روزګار دا ډېر زیات په ترقۍ روان دی دا په ما را خرڅ کا کني ګوره زه پې ټیکس لګوم بل ملک ته وایي ستا را ځمکه ډېره قیمتي ده دا په ما را خرڅه کا کني که نه خرڅې بیا به در باندې حمله کوو اوس یوکرین ته وایي
ځمکه دې په ما راخرڅه که که نه راخرڅه بس امداد در باندې بندومه بس روس به درنه ټوله ځمکه ولي. نو بعضې داسې الله وایي د دې یو اختیار هم نشته، دی نه ما سره شراکتدار دي نه څه حصه شته او نو د دې زور چلیږي. او بل د دنیا کې چې ما چاله داسې لږ ډېر اختیار ورکړی دی نو دا مې صرف د هغه د امتحان دپاره ورکړی دی. حالانکه زما د حکم په مخ کې د هغه حکم هېڅ قسم چې کوم دی نو ویلي ونه لري. هارون رشید بادشاه یوه ورځ چې کوم دی نو ناستو اوبې څکلې، ګیلاس یې راوغوښته او ډېر ښکلی عالم و. ګیلاس یې د اوبو داسې لاسو کې نیسلی دی او ورسره په دربار کې ناست چې کوم دی نو عالمان دي. یو چې په هغې کې به امام محمد صاحب او امام یوسف صاحب و. هغه یو عالم ورته ویي ودرېږه بادشاه لږ صبر وکړه، دا ګلاس خو لیته کومه تر یې دوره دوره بادشاهۍ مالک یې که نه ورته ویي وایي که چېرې ته تندې واغستې او چاته دغه شانته ګیلاس د چا نیسلي او هغه تا ته وایي هلغې به یې در کومه چې نیمه بادشاهي دې راکړي، نو د یو ګلاس پسې به ته نیمه بادشاهي ورکړې. هغه وایي زه د تندې مرمه، نو چې د تندې مرمه نو زه به بادشاهۍ څه کوم، په مخه به ولې نیمه ورکړم. هغه ورته وایي بادشاه سلامت او که دغه اوبه ستا ونښتې نه اخوا ځي نه دې خوا راځي او تا ته بل کس وایي چې بادشاه ما سره علاج شته خو دا نیمه بادشاهي به دې ما له راکړي ور به یې کړې. هغه ورته وایي زما زندګي به بچ کېږي په مخ یې در کوم. هغه ورته وایي ستا ټول اختیار د یو ګلاس اوبو دی، نیم هغه د څکلو دپاره نیمه بادشاهي دې په څکلو کې لړه، نیمه دې د هغې په ازمولو کې لړه. نو ته د هغه ذات شکر ولې نه ادا کوې چې کم ذات هغه تعالی دا هر څه فري درکړي، هغه داسې هم کولی شي تا سره. ستا د بادشاهۍ خو دغه قدر دی او د هغه د بادشاهۍ هغه دا شان دی چې څوک یې مثال هم نشي ورکولی. الله وایي انسان له مې چې داسې لږ ډېر اختیار ورکړی دی دا د ده لپاره امتحان دی چې دی کله اختیارمن شي نو ده ته به پس د هغې نه د زورور چې ده کې زور راشي نو د زور پته به ورته ولګي چې اوس چا باندې چلول غواړي، د چا خلاف چلول غواړي او څوک پرېښودل غواړي. نو بیا به د ده نه مکمل تپوس کېږي. هغه خلک یو خو چې کوم دی نو یو وختي مې چې کوم دی نو یو چې کله ما تفسیر کتو نو یو مفسر پې ډېر ښکلې خبره کوله په بادشاهت او په خلافت باندې چې بادشاه څه ته وایي او خلیفه څه ته وایي. نو هغه وایي دا سوال چې کوم دی دا د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه، د حضرت انس رضی الله تعالی عنه او د حضرت جابر رضی الله تعالی عنه نه وشو. نو ابو هریره رضی الله تعالی عنه ته وایي چې ته دې جواب ورکړه چې خلیفه څه ته وایي. نو هغه ورته وایي چې خلیفه دې ته وایي چې هغه سره کل اختیار موجودي د هرې خبرې د هغې نه باوجود هغه انصاف کوي، هغه هر یو کس ته د هغه هغه حصه برابره رسوي. اب پکې دا نه کوي چې دا پکې زورور دی دا پکې کمزوری دی، هغه خپل ټول رعایې سره انصاف کوي نه هغې ته خلیفه وي. او بادشاه دې ته وایي چې هغه په خپل طاقت باندې فخر کوي او هغه پکې دا نه کوي چې یاره دې کمزوری دی نو ده سره انصاف پکار دی دا حصه ده پکار ده، اب پکې خپل پردی کوي. که چېرې هغه حکومت کې یو حصه مقرر کړي نو هم د خپلو خلکو دپاره یې مقرر کړي. لکه زمونږ چې په بینک باندې زکات کټ کېږي او هغه چیرمین صاحب له راشي چې هغه چیرمین صاحب د زکات چیرمین وي نو د اول نه د زکات چیرمین په خپله باندې چې کوم دی تاله فارم ډکوي نه به د خپله حصه وي نو پس د هغې نه به تاله درکوي. او چې حکومت یې تقسیموي نو لاول نه په خپلو غریبانانو باندې تقسیم کړي چې څومره ټیکس غونډ شي د زکات هغه پیسې زما سته نو هغه لاول نه په خپلو غریبانانو باندې د پلانکي صاحب ضرورت دی، ډېر غریب دی، د پلانکي صاحب ضرورت دی، هغه ډېر غریب دی، د پلانکي صاحب لینډ کروزر زوړ شوی دی هغه له نوی اخیستل غواړي نه په خپلو تقسیم شي او زما ستانې والي مالدار ما ته یو او په هغه خپلو غریبانانو باندې تقسیم کړي. نو ابن عباس رضی الله تعالی عنه ورته وایي بالکل تا صحیح تشریح وکړه چې خلیفه هغه دی چې هغه انصاف کوي هغه ته خلیفه وایي او بادشاه هغه دی چې هغه بې انصاف وي. نو د دې بې انصافه بادشاه به په قیامت پر ورځ باندې سهلي د ده په تن باندې به سرمن نه وي تشه ډوکي به وي ډانچه به وي. ولې هغه سرمن چې وه
هغه خو پردی وه بس هغه به ترېنه اور سوځي. الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام دته به پته ولګي چې وما لهم منهم من ظهیر، د ده غلبه هم نشته چې اوس ځان خلاص کي او چې کومې ناانصافۍ کړي دي هغه ناانصافۍ پټې کي. ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له، بل داسې عجیبه بادشاه دی، داسې قدرت او طاقت والا بادشاه دی چې چا شفارس هم نه مني، د چا شفارس هم نه مني. اوس زمونږ نن سبا حالت څه دی؟ بل ورځ د یو بیروکریټس نه انټرویو اخیستن، هغه ته یې وي مخکنی وزیر اعظم هم پاتې شوی دی، ورته یې وي د پاکستان نن سبا د کرپشن څه حالت دی او د شفارس څه حالت دی. ورته یې شکر دی شفارس خو ختم شو، شفارس خو د وزیر اعظم هم نه قبلېږي ځکه وی ټول کار د پیسو دی. وزیر اعظم حکم کوي نه قبلېږي، بل کس راشي پیسې ورکړي د هغه غږ قبلېږي، په پیسو باندې وی ټول کار روان دی. بس شفارس ختم شو، صرف کرپشن وی موږ ته پاتې دی. نو الله پاک وی نه د الله په نزد دغه هم نه کېږي، شفارس به د هغه چا قبلېږي الا لمن اذن له، چې الله ورته ووایي شفارس وکړه. او الله به چا ته وایي چې شفارس وکړه؟ څوک چې انصاف پسند دي، او چا انصاف پسند چا ته وایي؟ چا چې د الله قانون منلي عمل یې کړي. حتی اذا فزع عن قلوبهم، تر دې چې په زړونو باندې یره راشي، قالوا وی ماذا، د الله پاک څه حکم وکړو؟ قال ربکم، هغوی وی رب چې څه حکم وکړو؟ قالوا الحق، بس حق یې ووایي. په دې کې دوه ترجمې دي. څه مفسرین وایي دا د قیامت هغه یره ده چې کله دا حساب کتاب نه شروع شوي په ټولو باندې یره راشي. او څه مفسرین وایي چې دا کول ډېر راجع دی چې دا د فرشتو یره ده. الله پاک وایي تر دې پورې چې الله پاک د اجازت الله ورکوي، نو په څه شکل کې ورکوي؟ د الله لاول د قانون په اسمان کې جاری شوی دی. حتی اذا فزع عن قلوبهم، تر دې چې د هغوی په زړونو باندې یره راشي د چا؟ د فرشتو. چې کله الله پاک حکم کوي چې زما دا احکام ځمکې ته ورسوئ، دا پیغمبر له ورسوئ، دا وحی ورسوئ، نو هغه وحی چې راځي نو چې د یو اسمان فرشتې، بل اسمان فرشتې، بل اسمان فرشتې، هغوی له تر څو راغلي نه وي نو هغوی په یره کي چې الله به څه حکم کوي، څه به وایي. نو چې کله هغه حکم وکړي نو د یو هغه بلته 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 هغوی ته یې راورسي. قالو ماذا، هغوی وایي دا حکم دا څنګه حکم وکړو الله پاک؟ قال ربکم، فرشتي ورته وایي دا ستاسو رب کړی دی. قالوا الحق، او رب چې څه حکم هم کوي حق دی، پای کې د خبرو ځای نشته. وهو العلی الکبیر، ځکه چې هغه لوی ذات دی او لوی صفاتو والا دی او لوی خلک همیشه انصاف کوي. قل حضور ورته ووایه من یرزقکم من السماوات والارض، ای انسانانو پس چې تاسو ژوندي یې دغه رزق تاسو له څوک د اسمان او د ځمکې نه درکوي؟ چې د اسمان نه در باندې په ټایم باندې باران راوري او د ځمکې نه در باندې په ټایم باندې هغه تیغ راخیږي چې په یو کې فرق راشي، بیا ستاسو فصل کیږي، بیا ستاسو د رزق بندوبست کیږي. الله پاک وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم قل الله، ورته ووایه دا د الله ذات دی. ځکه چې دوی به د شرم او د خپېمانۍ د وجې نه دا کافران دوی غږ نشي کولی، نو ورته ووایه دا د الله ذات دی چې هغه داسې کوي. او وإنا او ایاکم لعلی هدن او فی ضلال مبین، دا هغه انتهایی ښکلې مزیداره او هغه فصله چې هغه الله پاک وایي اتبع بالتي هي احسن، دې سره په ښکلې طرز کې خبره وکړه. نو الله پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ته ورته ووایه چې کله رزق هم د الله دی، اختیار هم د الله دی، نو اوس راته دا ووایه چې وإنا او ایاکم، چې بېشکه زه او ایاکم یا تاسو لعلی هدن په هدایت یو او فی ضلال مبین، او که ګمراه یو په موږ تاسو کې کم یو په سمه لار دی. اوس راته ووایې دا خبره په هغې باندې ولې پرېښوده چې په دې کې لږ غونده کې ادب راشي او دی شرمنده شي چې دا خو ښکاره خبره ده چې څوک د الله مني په سمه لار دی. نه الله وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ته ووایه چې اوس تاسو دا فیصله وکړئ چې په ما او په تاسو کې څوک په سمه لار دی، فیصله په تاسو ده، او څوک ګمراه دی چې په خپله فیصله وکړي هغه ډېر زیات اثر لري. قل حضور ورته وایه لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون، زه خو ستاسو نه په دې باندې څه د بدلې کوشش هم نه کوم، تاسو نه زه په دې باندې بدلم نه غواړم. لا تسألون، زه سوال نه کوم ستاسو نه عما اجرمنا، د څه اجر د څه بدلې چې زه تاسو ته نصیحت کوم هغه لویه زندګي دله ښکلې کوم، ما خو بې ستاسو نه څه نه دي غوښتي. ولا نسأل عما تعملون، او زما نه به هم تپوس نه کېږي ستاسو د عمل. تاسو چې هر څه کوئ نو کوئ، ما راته حق ویلی دی او فري مې راته ویلی دی. تاسو چې څه کوئ زما نه نور تپوس نشته چې ولې دې په سمه لار نه کړو، زما نه تپوس صرف د رسونې دی. قل حضور ورته وایي یجمع بیننا ربنا،
مونږ به راجمع کوي رب زمونږه هغه چې هغه انصاف والا دی انصاف داري چې هغه ښه او بد جدا کړي نو مونږ به راجمع کوي ربنا رب زمونږه ثم یفتح بیننا بالحق بیا به مونږ کې حقه فیصله کوي او چې رب ورته په خپله حق ووایي نو چې به څومره زیاته حق وي چې خپل مخلوق ته وایي حق کوي نو په خپله به د هغه څومره حق وي وهو الفتاح العلیم فتاح دا مبالغه ده هغه ډېر ښکلې فیصله کوونکی دی او پوه دی د الله فیصلې هغه د ټولو نه ښکلي دي او د الله فیصلې د انصاف دي نو چې کله داسې یو ذات دی چې د هغه په هر لحاظ سره دا قدرت سیوا دی نو د هغه حکم منل دا عقل دی د هغه نافرماني کول دا بې وقوفتوب دی بسم الله الرحمن الرحیم